پاکستان په دویم اوډیای میچ کې بیک ټو بیک دوزل شکست ورکو ساوث افریقا ته او سیریز ته په خپل نوم باندې کو دا هغه خبر ماته رايات چې کله چې پاکستان بیک ټو بیک دورې کولې د ساوث افریقا ټیم ته او په ساوث افریقا کې به پاکستان ته بیک ټو بیک شکست ملاوېدو د ساوث افریقا طرف نه هغه یو داسې ټایم و چې پاکستان د ساوث افریقا مخې ته بالکل زیرو خو نن داسې ټایم دی پاکستان سره چې په دې کې پاکستان ساوث افریقا ته ډیر زیات په بهترین او زبردست طریقه باندې شکست ورکو د حفیظ کپتانی کتاب ستایي په هغه ټیم کې پاکستان بیک ټو بیک میچونه ویلیو د ساوث افریقا نه په هغه ټیم کې هاشم املا ډوپلیسی ورسره چې کوم دی ډیویلیر داسې کلاړین د ساوث افریقا په ټیم کې موجود وو چې پاکستان بالکل د هغوی سایډ ته فلاپ وو ډېر سټرینډ که تاسو ته یاد شي نو حفیظ کپتانی او حفیظ بیک ټو بیک دیارلس ځل اوټ کړی غالبا حفیظ د هغې مخې ته زیرو د پاکستان بیټینګ بالینګ هر طرف ته که تاسو کتلي پاکستان ډېر زیات فلاپ شوی و د هغې مخې ته خو نن د محمد رضوان په کپتانۍ کې پاکستان شکست ورکو ساوث افریقا ته اولنی میچ یې هم وګټو د اوډیای سیریز چې کوم او دویم میچ یې هم وګټو درې میچونو د سیریز دی پاکستان الریډي سیریز په خپل نوم باندې کړی دی بیګا ډېر زیات بهترین لوبه شوې د پاکستان د سایډ نه اینډ دیټس واټ وی ایکسپیکټینګ موږ چې څنګه غواړو چې پاکستان سره کم بیټسمنان ورسره دي کم بالران ورسره دي هغه ورلد کلاس بالران هم دي او هغه ورلد کلاس بیټسمنان په دې کې هم موجود دي خو دیو چې کله لږ شانته کې ځان وپېژني او لږ کلیکټیولی کمباینلی د ټیم ورک وکړي او ټیم کار وکړي نو دغه شانته کې نتیجې بیا راوځي ګوره که تاسو په پرون میچ کې کتلي نو هر یو دوه کلاړیانو بعد څه ناڅه پارټنرشپ کاوه د څه بیټسمنانو په منځ کې 100 رنز پارټنرشپ شوی د څه په دې کې 50 رنز پارټنرشپ شوی او دغه په نتیجه باندې پاکستان 330 رنز ټارګټ ساوث افریقا ته ورکو دغه د ټول کمباین میچ هغه نتیجه وا چې دومره غټ ټارګټ هغه ته ملاو شو محمد رضوان په خپل انټرویو کې دا خبره هم کوي چې موږ ته نه لګیدا چې موږ به 300 رنز هم کراس کو خو چې کله دلته کې کامران غلام ودرېدو او هغه یو بهترین انینګ پیش کړو ډېر زیات په کم بالونو باندې نو دغه په وجه باندې د پاکستان سکور 330 رنز ټارګټ ساوث افریقا ته ملاو شو چې دومره غټ ټارګټ ته په هوم ګراوند باندې یو ټیم ته ورکې نو خامخا بیا په هغه ټیم باندې ډیفینیټلی فریشر راځي پاکستان لاول بیټینګ کړي او 330 رنز ټارګټ ساوث افریقا ته ورکړي محمد رضوان خپل کپتانۍ حق په دې کې سنا ساده کړي 80 رنزونه کړي ورسره بابر اعظم هم 73 رنز کړي د دې سره کامران غلام په 32 بال باندې 63 رنز کړي کامران غلام چې کوم اورال بیټینګ دی ډېر تیز بیټینګ کړي ډېر بهترین بیټینګ کړي خو لږ ویک پوینټ پاره کې موجود دي ځکه که تاسو کتلی دا یو کیچ هم ډراپ شو په دویم چانس باندې هغه شانته کې شاټ والو او هغه کیچ ورکو مطلب په دې باندې کله شارټ پیچ بال راشي د کامران غلام بیا قصه په دغه ځای کې لګورانی نو میچ داسې راتللی شي په څه ځایونو کې چلته کې تاله وکټ ټینګول پکاري او سکور کول پکاري واقعا ډېر بهترین بیټینګ کړي خو زما چې کوم اعتراض دی په کامران غلام باندې هغه دا دی چې ډېر زیات لکه غیر ذمہدارانه شاټ وهلو کوشش کړي دی او په دغه وجه باندې هغه وکټ ورکړي بهر حال بهترین بیټینګ کړي او دغه په وجه پاکستان سکور دومره هاي ټارګټ ته لاړي کمنګ په بالینګ باندې د پاکستان خبره وکړو نو شاهین شاه افریدي بهترین بالینګ کړي او ډېر زیات زبردست بیټینګ کړي بالینګ کړي د پاکي د څلور وکټ تر لاسه کړي دي په اته ورونو کې د صرف او صرف اوه څلوېښت رنزونه ورکړي دي دا یو بهترین بالینګ دی نسیم شاه هم 3 وکټ تر لاسه کړي او ابرار احمد هم 2 وکټ سلمان علي هغه هم یو وکټ تر لاسه کړي دا که د هغې په بیټینګ باندې موږ خبره وکړو نو کلاسن چې کوم دی درې کم 100 رنز وکړه د ده سایډ نه دا ډېر زیات بهترین بیټینګ د کړی دی او ورسره چې کوم دی د میلر هم 29 رنزونه کړي باقي د هغوی د سایډ نه چا داسې خاص پوټینشل نه دی شو کړی چې هغه دا د ګټې سایډ ته د هغې ټیم بوځي نور ورال د پاکستان د سایډ نه که موږ خبرې وکړو نو څه قسم ابجیکشن نه رایز کېږي او چې کله د ګټې کار کوي نو د ګټې هغه سټایل به ته خامخا کې په دې ټیم کې اوس دا سټایل ورلډ او یقینا چې ډېره بهترینه کارکردګي ډېر وخت بعد پاکستان د ساوث افریقا نه دومره په بهترین طریقه باندې دغه میچ وګټو او د سیریز یې په خپل نوم باندې کو درېیم میچ هم را روان دی په هغه باندې هم بیا خبرې کوو خپله رایې را سره کمنټ کې شامله کړئ انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې تر هغه دمه ما مینه تر شاته راکړئ د الله په امان